پاکستان چې د ټي ټي پی په پټنځایونو په افغانستان کې کم کاروایی کړې ده نو زما په خیال د هغې پاکستان ته ډېر لوی نقصان به اوس مخې ته راځي. پای کې غټ نقصان خو یو دا دی چې د ټي ټي پی کوم دهشتګرد یا عسکریت پسند دي په افغانستان کې د هغوی دپاره ډېره لویه سمپتیز پیدا کېږي، ځکه چې افغان میډیا او بیا په سوشل میډیا باندې هغوی داسې پیش کولی شي لکه چې هغوی کې نه ډېر ښه کار کوي په پاکستان کې جهاد کوي یا دلته کې پاکستان کې د هغوی سره پښتنه سیمه کې یا بلوچ سیمه کې خلکو سره ولاړ دي. اوس خو دا نقصان وشو چې اوسه پورې که ټي ټي پي والا په پټه ګرځېدل نو زما په خیال اوس به دا دی چې افغانستان کې به زیاتره خلک د هغوی سره همدردیانې لري، هغوی له به ځایونه ورکړي. یو دا غټ نقصان وشو پاکستان. دویم دا دی چې افغانستان طالبانو باره کې چې کوم د پاکستان د دوستۍ یا د پاکستان د لاسپوڅي کوم الزام لګېده نو هغه به اوس د دې نه ختم شو. د هغې وجه دا ده چې هغوی هم د پاکستان خلاف کوم سټینډ واخیسته نو هغوی ته پته ولګېده چې د پاکستان څونه مخالفت کوي دومره به په افغان سوسایټۍ کې تا ته محدودیت میلاویږي. نو یو خو اوس هغوی به هم په دغه لاره باندې ځي چې د پاکستان به زیات مخالفت کوي چې په افغانانو کې یا په ډایسپورا د افغان ډایسپورا چې ابراډ کومه ده هغوی کې ډېر زیات پاپولر کېږي. او دریم نقصان چې پاکستان ته کوم غټ وشو هغه ده افغان طالبانو لیډرشپ کې د ټي ټي پي خلاف یا د پاکستان سره همدردیانې وي چېرې دا مسله حل کول غواړي، خو د هغوی سیکنډ او تھرډ ایئر لیډرشپ چې و هغه ټي ټي پي سره ډېر زیات ویل انټرینچډ و. اوس به دا وشي چې هغه تھرډ ایئر او سیکنډ ایئر چې کوم د ټي ټي پي په طرف باندې و هغوی به مضبوط شي، ځکه چې د هغوی سره به اوس پبلک یو سپورټ هم وي. نو دا او دغه چې کوم سینیئر لیډرشپ دی نو زما نه د خیال چې دوی اوس د هغه قسمه کارویانې وکړي. دا ډېر غټ نقصان ما په خیال دا درې زما په خیال باندې پاکستان ته د دې حملې نه پس شوي دي.